نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. عزتمند مسلمانانو رونو، د رمضان مبارک فضائل شروع په هغې کې زموږ اخري خبره دا وه چې په رمضان مبارک کې سحر، غرمه، مازدیګر، ماښام هر ټیم کې مسواک استعمالول ښه دي. بهترین حضرت او خوی په رمضان کې مسواک استعمالول دي، د نارینه دپاره هم او د زنانه دپاره هم. اوس بل حدیث مبارک کې دی چې روژهدار ته هره ورځ د روژه ماتي په وخت کې د یو داسې دعا اجازت ورکول کېږي چې الله تعالی د هغې د قبلېدو یو خاص وعده کړې ده. یعنې کوم بنده چې روژهدار دی او دې ماښام د روژه ماتي په وخت کې کومه دعا کوي، الله رب العالمین د هغه دا دعا قبلوي. خو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي، پیغمبر علیه السلام دو کسانو ته وفرمایل چې روژه ونیسئ، ځکه چې روژه ډال دی او د دوزخ نه د بچ کېدو دپاره او د زمانې د مصیبتونو نه د بچ کېدو دپاره، یعنې د روژې په برکت د دوزخ نه هم ځان بچ کې او د دنیا تکلیفونو او مصیبتونو نه هم ځان بچ کې. حدیث مبارک کې راځي دنیا کې چې کوم بندگان خوراک څښاک کوي، الله رب العالمین به هغې سره حساب کتاب کوي. خو حدیث مبارک کې راغلی چې 3 کسان داسې دي چې هغې سره به د خوراک څښاک حساب د قیامت پر ورځ باندې نه کیږي. یعنې چې څه خوري هغه دې خوري، خو په دې شرط چې خوراک حلال وي، حرام نه وي. هغه 3 کسانو کې یو روژهدار دی چې د ماښام خوراک کوي، دویم د پېشمني وخت کې خوراک کوي، او دریم محافظ د الله رب العالمین په لار کې. یعنی یو بنده چې د اسلامي سرحد حفاظت کوي او د کافرو سره مخامخ ولاړ دی او د خپل ملک سرحداتو حفاظت کوي. دلته د روژهدار د ماښام د روژه ماتي وخت کې د خوراک او پېشمني اسلامي مجاهد دا 3 واړه درجې برابر کړي. مطلب دا چې د روژه ماتي په وخت کې یو روژهدار انسان خوراک کوي، یا چې کوم انسان روژه نیسي د پېشمني په وخت کې کوم خوراک کوي، د مجاهد سره په یو درجه کې کل. نو د روژې فضیلت دې ځای نه ثابتېږي چې خوراک څښاک کوئ حساب به در سره نه کیږي. خو هسې نه چې حدیث مبارک ته وګورئ او بې اندازې دا ښکلې ښکلې خوراکونه راکاږي او په دې کې دومره مشغول شي چې بیا عبادت ته د خیال نه وي، بلکې د ماښام نه دومره خوراک وکړي چې د ماسخوتن مونځ او تراوو ته او د ماښام مانځه ته پکې هم اوزګار نشي.
نو چونکې دا غفلت دی. د دې نه د خدای پاک مسلمانان وساتي دومره لذتونو کې مه مشغوله کیږه چې د الله رب العالمین د عبادت نه غافله شي، ځکه چې د غفلت سره د ګناهونو طاقت زیاتیږي. بل حدیث مبارک کې دی بېشکه الله رب العالمین ثواب مقرر کړی د بني آدم د نیکو دپاره یو فلس نواله تر د 900 پورې. الله رب العالمین فرمایي د روزې دپاره حد مقرر نه دی. روزه خاص ما دپاره ده او زه به د دې بدله ورکوم. نو د دې ځای نه د روزې د ثواب هغه عظمت معلومیږي چې بې حسابه ثواب الله تعالی بنده ته ورکوي. دا بندوبست د فرشتو په ذریعه باندې نه کوي. د نورو عملونو ثواب بندوبست د فرشتو په ذریعه باندې کیږي، خو د روزې د ثواب بندوبست الله تعالی په خپله کوي. په لږو غوندې محنت الله تعالی څومره ثواب ورکوي. خو د روزې دا تمام فضیلتونه چې په احادیثو کې راځي دا د خپل اثر په هغه وخت کې ښایي چې بنده د روزې حق ادا کړي، چې روزې نیولې وي، غیبت کوي، دروغ وایي، کنځل کوي، بل ته ضرر رسوي وغیره وغیره، د دې روزې اثر به څه وي؟ د هغې روزې به دا اثر وي چې بنده پکې دروغ نه وایي، غیبت نه کوي، د سترګو، غوږونو، لاسونو، خپو پرهیز وکړي، نو فضیلتونه به ورته دومره وي او ثوابونه به دومره هم وي چې څومره د احادیث مبارکو کې ذکر شو. خو بعضې خلق داسې دي چې روژه نیسي او یو مونځ هم نه کوي. چې مونځ نه کوي نو د دې روژې به څه اثر ښکاره شي؟ یا مونځونه خو ټول کوي، خو چې سحر پېشمني وکړي او ډله واچي نو ځان نه خبر هم نه وي، غرمه راپاڅي. د سحر مونځ پاتې شو، بې پروایي وکړه. څوک د ماښام په خوراک باندې داسې ورفروزي چې د ماښام د مونځ جمع هم پاتې شي، نو بیا د ماښام مونځ کړی یا نه کړی د ماسخوتن تر راوله ځان راورسئ. د دې روزې چې کم فضیلتونه احادیثو کې راغلي دي د روزې به پوره حق ادا کړی شي، د ګناهونو نه به ځان بچ کړی، نو بیا روزه کې ډېر لوی کمالات دی. او بېشکه روزهدار له الله رب العالمین 2 خوشحالۍ ورکوي، یو د روژه ماتي په وخت کې او دویم د قیامت پر ورځ باندې به بله خوشحالي الله رب العالمین ورکوي. الله رب العالمین دی موږ ټولو ته د دې روژې دا ټول فضیلتونه را نصیب کړي، او الله رب العالمین دی په دې مبارکه میاشت کې موږ د ګناهونو نه محفوظ وساتي. الله رب العالمین دی موږ او تاسو د غیبت او د دروغو نه هم وساتي. د هر قسم بد اعمال نه دی الله رب العالمین موږ په رمضان او غیر رمضان کې وساتي. الله پاک ته په دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.